بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در کوم چې تاسو ټول به ټیک ټاکي. الله پاک هم خوشاله آباد ساته. الله پاک دې زمونږ او تاسو ټول حاجتونه دا پوره کړي او څومره چې مسائل دي څومره چې مصائب دي الله پاک دې دا په خپل قدرت کامله سره ختم کړي. زمونږ د اوریدونکو هر سوال هر حاجت الله پاک قبول کړي او د مکې مکرمې د مدینې منورې دیدار د الله پاک منګ او تاسو ته بار بار نصیب کړي. نن چې کومه زمونږ وظیفه ده دا ډیره زیاته بهترین وظیفه ده، ډیره زیاته اعلی وظیفه ده. 12 رکعات نفل او سره د بسم الله الرحمن الرحیم چې کوم ختم دی د هغې ترتیب د هغې طریقه مکمل په دې ویډیو کې به تاسو ته دا بیانېږي. یاد ساتئ چې نن چې کوم عمل دی دا ډېر زیات پاورفل دی. څومره اعمال موږ ذکر کړي د ټولو نه ډېر زیات منفرد دی او ډېر زیاته ځان له حیثیت لري. د چا کوره کاروبار څه مسله وي او دا حل کېږي نه دغه 12 رکعات نفل دی که بسم الله دې په دې طریقه باندې ووایي انشاءالله العزیز الله پاک بوله ښکلی مزیدار اعلی کاروبار ورکړي. د چا کو د رزق مسله وي دا وظیفه دې وکړي الله پاک بوله بهترین رزق بهترین خوراک ورکړي. داسې ځای نه به الله پاک رزق ورکړي چې د ده په وهم و ګمان کې به نه وي. د چا داسې ناممکن کار ده چې هغه دا ګڼي چې زما دا ناممکن کار دا په دنیا کې ممکن کېدی نه شي. بعضې هلکې لګیا وي که نه چې د پلانکې خواهش مې دی خو پوره کېږي نه دا مې آخرت دپاره ساتلی دی. نو داسې ناممکن خواهش دا تاسو ممکن کول غواړئ د هغې دپاره دغه نفل او دا وظیفه او د بسم الله دا ختم نه تاسو وکئ انشاءالله العزیز به تاسو تماشه کوئ چې څنګه نه کېږي. دغه رنګې د رشتې دپاره که څوک دا وظیفه د رشتې دپاره کوي یو پیره تاسو کوي یوه شپې تاسو کوي بیا تماشه کوئ چې ستاسو رشته دا څنګه نه کېږي. هغه کارونه چې مکمل په انسان باندې بند شوي وي، چا پې تعویض کړی وي، چا پې جادو کړی وي. دغه رنګې حاسدین هم په دنیا کې شته او دغه رنګې محبت کوونکي هم شته دی. ډېر حسد کوونکي داسې دي چې د چا یو څه بند کړي د چا بل څه بند کړي. نو که دغه رنګې څومره بندې شوي څومره حساب کتاب وي دا ټول به الله پاک د دې وظیفې په برکت سره ختم کړي او ستاسو نکاح به په ښکلي مزیدار اغلا ځای کې دا وشي. که څوک دا غواړي چې یاره زه د مالک نه جدایي اختیاروم یا څوک دا غواړي چې زما خاوند ډېر زیات بدخویه دی یا داسې وي چې داسې جنکۍ وي هغوی ورکړی وي خو بیا یې خاوند نه خوښ یا دغه رنګې دا سړی چې کوم دی د ده دا جینۍ نه خوښه د جدایۍ دپاره هم ډېر زیات پاورفل عمل دی. یاد ساتئ چې څومره وظایف نشر کېږي د وظایف کې دنیا د طرف نه دا ټول به د اصلاح کوشش کوي. په دې کې یو وظیفه هم داسې نه وي چې تاسو دوران مقصد دپاره استعمال کړئ. نو څومره چې دي دا ټول د نیکو مقاصدو دپاره د استعمال کوي انشاءالله العزیز الله پاک پکې ډېر زیات خیر او برکت واچوي. د چا سټور وي یا دغه رنګې د چا دوکان وي دغه چلیږي نه هغې دپاره دا وظیفه او دغه نفل وکړی شي انشاءالله العزیز په داسې ترتیب باندې په داسې طریقې باندې الله پاک کاروبار برابر کړي چې دنیا به ته محترم او دا خیرانه وي. د پټو چې څومره فصلونه دي دغه نه کېږي دا ختم ولوکه او په اوبو باندې دم کړه د اوبو به لږې لږې په دې ورخ کې ورپرېږده انشاءالله العزیز دومره برکتونه به الله پاک درکړي چې پوره جهان به هغې ته حیرانه وي. دغه رنګې د کور دپاره برکت یا دغه رنګې دوکان د برکت دپاره دغه وظیفه وکړه په اوبو یې دم کړه او د کور په ګوټونو کې دی ور وشینده انشاءالله تماشه کوئ چې څنګه الله پاک د خیر او د رحمت فرشتې په دې کور کې محترمو دا ګرځئ. نو لنډه خبره دا مختصر او خلاصه دا شوله چې چا چې څه قسمونه مسله د هرې مسلې حل د محترمو دې وظیفه کې شته دی.
څومره چې ناممکن کارونه وي دا ټول ممکن کول په دې کې محترمو دا شته او ډېر زیاته بهترینه طریقه ده. نو زموږ عمل به داسې وي چې موږ به چارندام وکړو ښه په صحیح طریقې سره. چې کله زموږ چارندام دا برابر شو بیا به د هغې نه بعد راشو جومات ته یا په کور کې 2 رکعاته نفل به وکړو. چې کله موږ 2 رکعاته نفل دا وکړل بیا به د هغې نه بعد 1000 پیرې بسم الله الرحمن الرحیم 1000 پیرې بسم الله الرحمن الرحیم دا به ووایو. بیا به د هغې نه بعد 2 رکعاته نفل وکړو بیا به د هغې نه بعد بسم الله الرحمن الرحیم 1000 پیرې ووایو. بیا به 2 رکعاته نفل وکړو بیا به بسم الله الرحمن الرحیم 1000 پیرې ووایو. مطلب دا شو چې 12 رکعاته دي، 12 رکعاته مونځ دی او د هر 2 رکعاتو نه بعد به بسم الله الرحمن الرحیم دا به 1000 پیرې ووایو. او بیا به د هغې نه بعد چې تاسو کوم سوال کوئ په هدیه باندې یا دغه رنګې کوم څیز د الله پاک نه غواړئ کوم مقصد وي دا به ذهن ته راولي او دعا به وکړئ. انشاءالله العزیز الله پاک به ستاسو ټول مقاصد دغه رنګې ټول حاجات دغه رنګه څومره چې چا باندې مشکلات وي څومره تکالیف وي دا به ټول الله پاک ختم کړي او د خیر او د رحمت او ښکلې پیزاګانې به الله پاک دا سازي کړي. الله پاک هم خوشحاله آباد ساته. ویډیو سره د ثواب په نیت باندې مخکې شیر کړئ چې مخکې څومره مسلمانان دا ګوري هغوی ته فایده ورسیږي. ستاسو یو شیر سره که چا را وظیفه وکړله نو څومره ثواب چې ما ته میلاویږي دومره ثواب به تا ته میلاویږي. کم سړی دا وظیفه کوي هغه ته څومره ثواب میلاویږي دومره به تا ته میلاویږي. الله پاک هم خوشحاله آباد ساته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.